حضرت عثمان رضی الله عنه اسلام ته څنګه داخل شوی؟ حضرت عثمان رضی الله عنه پلار حضرت عفان بن ابي عاص هغه هم لوی تاجرو. حضرت عفان رضی الله عنه هم صحابي دي، هغه ایمان راوړی دی د دې والد صاحب. هغه تاجرونه حضرت عثمان رضی الله عنه هم تاجرونه. هغه مالدار و نو د پلار نه میراث کې دا هم مالدار پاتې شوی دی. دیو جن تاجر سړی خپل مالدار وي، اولاد یې مالدار وي، او چې کم ملازم وي هغه غریب خپل خواره زندگی تیری، بچی خواره زندگی وي. دیو جن شریعت ته دې ترغیب ورکړي چې تجارت کوه، خپل خپل باندې ودرېږه، خپل خوره خپل اختیار. چوټي د زړه غواړي چوټي کوه، او چې زه څوک تپوس ولا در باندې نه وي. ملازمت غلامي ده. خو زما دا مطلب هم نه چې ملازمت نه دی کول پکار کنه. د حکومتي ادارې به بس خوار انداسې خوار پړک نه سیاسي انتباه دي نورن تبا کیږي. خو بهرحال دا او د دې یو ملګری طلحه بن عبید الله دا خپل کې ډېر کلک ملګری بچپن نه، سفر یوځای، تجارت یوځای، چېرته چا کره تللی خپله یو ځای به ګرځېدو. دا دواړه شام په سفر باندې لاړو چې هلته مونږ تجارت کوو. شام د تجارت مرکز و، لکه نن سبا نیویارک دی، لندن دی، یا دوبۍ یا ابوظبي، یا مثال په طور باندې مونږ به دا ووایو چې جده، ریاض، داسې هغې کې د شام ډېر زیات مشهور تجارت په اعتبار سره. دلته بهر قسم فصل، فروټ، میوې دا شیزونه میلوي دي. دې چې کله هلته کې تجارتي سفر وکړو، هلته نه ځان سره اسباب هر سره واخیستلو چې په سیرت تلو نو لاره کې ستړي شو دواړه. نو عثمان اور طلحه بن عبید الله خپله کې مشوره وکړه چې لږ د ونې لاندې به آرام وکړو، بیا به هغې نه پس سفر وکړو. دا دواړه چې څنګه وده شو، یو آسماني آواز شو چې هغې د اردو کې هاتف غیبي ویلې کېږي. ورته اے سونے والو اٹھو، تمہیں معلوم نہیں کہ مکہ میں محمد ظاہر ہو گئے. اے خوب کول والا پاسې تاسو پته نشته چې محمد صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه کې ظاهر شوی دی، د هغې ظهور شوی دی. او دې دواړو یکدم سترګې کولاو شوې. خو یو بل سره دا خبره ونه کړه چې یاره ما داسې اواز اورېدلی، تا اورېدلی دی. خو دواړو سترګې په دې باندې کولاو شوې. حضرت عثمان دا سوچ کولو چې دا حضرت طلحه آواز نه دی اورېدلی، حضرت طلحه دا سوچ کولو چې حضرت عثمان دا آواز نه دی اورېدلی. دا خبرې ځان سره پټې وساتله. اور دې هلته نه مکې مکرمې ته چې کم سفر کړی دی، هغه دې سوچ کې و، دې فکر کې و چې دا آواز مونږ ته راغلی دی. اور دا څوک دی چې زر مکې مکرمې ته ورسو چې دا شخصیت معلوم کړو چې دا څوک دی، د محمد صلی الله علیه وسلم. دوی چې کله مکې مکرمې ته داخل شو، نه د بنو امیه چې کوم هلته غټ غټ سرداران وو، دا ټول خپله کې ناست، یو میټینګ شروع دی. دا دواړه چې کله دې میټینګ ته دننه شو چې دا غونډ مشران ملکان ناست دي، خیر خو دې تپوس ونه کړي څه چل دی. وایي دلته یو سړی دی نوم یې محمد دی، هغه نوي مذهب اعلان کړی دی. هغه وایي چې د بوتان هېڅ نشي کولی 360، اور یو ذات چې هغه ته الله ویلی کېږي، وحده لا شریک دی، د هر څه کوي. د دوی سمجھ کې خبر راغله چې مونږ ته دا اواز مونږ آسماني اورېدلی دی، یو غیب نه اواز شوی دی. دی وایي چې مونږ د مجلس کې کېناستلو، مونږ د دې خبرې پته ولګېدل چې دا کم میټینګ او مشوره شروع ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف ده. دې دواړو خپله کې یو بل سره مشوره وکړه چې زه ځو محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کو. دواړه لاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته، او لاره کې یو بل ته وایي چې یاره ما داسې اواز اورېدلی. ورته وایي ما دا اواز اورېدلی دی. ورته یې راځه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې ایمان راوړو. دواړه لاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې ایمان راوړو، دواړه اسلام کې داخل شو. دا حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی الله عنہ په یو وخت باندې مسلمان شوي دي، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته تللی دی، هلته ایمان راوړی دی.